بس هغې له موږ دا پیغام ورکوو چې یاره یا د علاقه پرېږدي او یا مده د منشیاتو نه خلاص شي او ښه انسانان جوړ شي چې معاشرې ته د دې نشیانو نه فوډیانو نه تکلیف نه وي روغو خلکو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سواد کتونکو د وخت د سره یو تازه ترین خبر شریکو. منګور پولیسو یو ډیره غټه کاروایی کړې ده په نتیجه کې چې دی سلیرش نسیوا نشیان چې دی هغه د مختلفو علاقو نه چې دی گرفتار کړي دي. دغه نشیانو د ویډیو د تصویر تاسو کتئ شي. په دې تصویر په دې ویډیو کې ښکاري چې پولیسو دا کسان په لاین باندې روان کړي دي او منګوري تانې ته منتقل کړي دي. د دې ټولي کاروایی متعلق چې دی موږ رابطه کړې ده د منګوري تانې ایډیشنل اس ایچ او رفیع الله خان سره دغه نه تفصيلات اخلو. اس ایچ او صاحب دغه تفصيلات را سره شریک کړي تاسو چې دی کاروایی کړې ده په ډیر ګڼ تعداد سره تاسو دغه ملزمان او نشیان نیولې دي. تفصيلات یې څه دي کاروایی تاسو کوم ځای ته کړي دي او ملزمان چې دی هغه کوم ځای ته تاسو منتقل کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. یاره دا خو نن زمونږ ډیپو صاحب اقدام لو او هغه په دې باندې ډېر سخت اکشن اغسته او چې یاره دغه ځای کې دا فوډریان دي نشیان دي او د دې متعلق سخت کاروایی وکړي او دا نن سهار منګه تقریبا مانځه نه وروستو د سهار او مخکې کاروایی وکړه او دا پوډریان چې دي دا منګه تقریبا 24-25 کسان دا منګ راوستي سپاو حالت شو بیا څه منګه عدالتونو ته پیش کړو او سمو د دې کم اسپیټالونو چې دي د افسرانو په حکم باندې دا منګ الته ولېږل. درته چې دا کاروایی تاسو د منګوري کم ځینو کې وکړه بل دین علاوه دا کاروایی به جاری نور ځینو کې مو کاروایی ځکه منګوري لوی خار دی په دې کې تاسو ایریا کې مختلف ځایونه دي په پای کې بم دا کاروایی کوي او کنه دا یو محدود اپریشن واغو. نه دا کاروایی د زمونږ د جناب ډیپو سے په حکم باندې روزانه چې د په بنیاد سره ودا کو او دا من کړیم دا او دا منګه په دې غوړای کند کې د دې نه د زمر دکان او وڅکه او زمونږ چې څومره حدود دي د منګوري منګه مولا بابا په دې کې موږ روزانه چې دی اوس دا کاروایی کوو او د وختن په وختن سره موږ په دې کې پرچې ورکوو او څه جیل ته ځي څه په ضمانت باندې. بس هغې له موږ دا پیغام ورکوو چې یاره یا د علاقه پرېږدي او یا مده د منشیاتو نه خلاص شي او ښه انسانان جوړ شي چې معاشرې ته د دې نشیانو نه فوډیانو نه تکلیف نه وي روغو خلکو ته. اس ایچ او صاحب تاسو د تفصیلات راکولو ډېره زیاته مننه. کتونکو تاسو د اس ایچ او رفیع الله خان نه دغه ټول تفصیلات واورېدل. هغه وایي چې یاره د ډي پي او سوات زاهد الله خان په هدایاتو باندې هغوی چې دي د منګوري تانې په حدودو کې چې څومره ایریاز دي په هغې کې هغوی چې دي کاروایانې کړي دي دغه کم نشیان چې دي هغوی تقریبا او دغه کاروایانو کې د سلیرش نه سیوا نشیان چې دي هغوی گرفتار کړي دي. هغوی دا هم زیاته کړه چې یاره منشیات پروش یا نشیان چې دي هغوی ته موږ دا پیغام ورکوو چې یاره دوی چې دي یا د دې ځینه چې دي ډډه وکړي یا کډه وکړي کنه د دوی خلاف چې دی دغه شانتي کاروایانې چې دي هغه به موږ کوو او دوی به هیڅ قسمه دغه شانتي غیر قانوني یا داسې منشیات پروشې ته په هیڅ حال باندې نه پرېږدو. کتونکو دا د نن سواد تازه ترین د نور اهم او مهم خبرونو دپاره ګورئ د نن سواد.